د شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکات مولانا هغوی په خپلو سفرنامو کې او په خپلو حالاتو کې په بیرون ممالکو د هغوی کومې سفرې شوي خپل حالات را نقل کړي د دغه بیرون ممالکو. وایي زه په 1978 کې په لومړي ځل باندې افریقې ته لاړم. شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب فرمایي زه په لومړي ځل 1978 کې زما د امریکې سفر و او وایي ما نه چې کوم د سفر دعوت راکړی نو دا د امریکې دا د لبنان یو شیخ ماله دعوت راکړی یو د مسلمانانو د یو اسلامي تنظیم سربراو هغه وایي چې موږ ټول مسلمانان یو ځای ته راجمع کړو او ته دوی سره لږ غوندې نشست وکړه دوی سره لږې خبرې وکړه او دوی سره څه وخت پورې ته مشغوله شه د دوی نه اسلام هیر شوی دا سبق ورته لږ واپس ور یاد کړه. وایي زه چې کله دغه امریکې ته لاړم په 1978 کې وایي ما د مسلمانانو هغه مجلس ته کله داخل شوم نو ما په هغې کې داسې عجیب و غریب حالاتو کتل وایي چې د دې حالاتو هغه اندازه زه تاسو ته په الفاظو نشم بیانولی چې ما په هغه وخت کې څومره اوښکې د سترګو نه بهولي دي او ما هغه وخت کې څومره ژړلي او په ما باندې څه تېر شوي د هغې اندازه وایي زه تاسو ته نشم بیانولی. شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب فرمایي وایي کله چې زه دغه لومبنی دغې مجلس ته زما انټریو شو او زه ور داخل شوم د داخلي سره سم وایي هلته ما عجیب و غریب حالاتو کتل. یو خو راله دعوت مسلمان راکړی او بل چې ما کوم څه کتل نو هغه د حیرانتیا و. एकदम په هغه مجلس کې کوم ځای کې چې شادي حال وغیره بک شوی او کوم ځای کې هغه تربیتي نشست و په هغې کې د میوزیک مجلس شروع شو او میوزیک پکې شروع شو ګانې بجانې د ساز و سرود سامان پکې را د هغې ترتیب شروع شو. وایي ما وایي چې اوهو دا دې څه مجلس ته راوستی یم وایي بیا د هغې نه پس چې مې کتل وایي دا خو لا ډېره وړه خبره وه. د هغې نه بعد پسې دویم څیز چې کله د روټۍ د دعوت موقع راغله کوم شیخ چې زه بوتلی وم د چا په دعوت زه تللی وم امریکا ته وایي شیخ اعلان وکړو چې کوم خلک حلال خوراک کول غواړي نو د هغوی دپاره د پلاني ځای انتخاب شوی دی صرف مایع استعمال کړي مایع او دا نور کوم خلک چې دا نور خوراکونه کوي هغه وکوي د عام د حلال خوراک کولو دپاره هغوی دپاره د مایع انتظام شوی تاسو مایع استعمال کوي. وایي ما چې کله دا خبره واورېده نور هم حیران شوم او د مسلمانانو کوم مجلس شو ما چې کوم خلک ولیدل په نظر راته راغلل هغې کې د یو انسان شکل هم د مسلمان د شکل سره نه لګېدو نه ظاهري برد باش نه ناسته ولاړه نه خوراک څښاک نه هغه مجلس او نه هغه حالات داسې وو چې ما هغې کې د مسلمانۍ اندازه لګولی شوه. وایي ما وایي چې دا خو زه د مسلمانانو مجلس ته نیم راغلی. وایي بیا دا مجلس ته ما هغه کس ته وایي چې مالک سیټ ته که لبنان شیخ ته مې وایي چې مالک سیټ ته کښېنو حضرت زه زما په دماغو باندې ډېر بوج راغی. وایي هغه چې کله کښېنولم یو کمرې ته هلته یې بوتلم د خوراک څښاک انتظام وشو. وایي ما هغه ته وایي چې حضرت خفه کېږم ما ته خو چې کوم دعوت میلاو شوی د پاکستان نه پاکستان کې زه ما ته دا ویلی شوي چې زه تا د مسلمانانو مجلس او تربیتي نشست له راغواړم دا څنګه مسلمانان دي دې کې خو ساز و سرود او دغه رنګې شراب او موسیقي او حرام خوراکونه او د لباس په اعتبار سره هم پکې عام طور سره دا څومره خلک چې دا خو د ظاهري بردباش په اعتبار سره مسلمانان دي. لہذا دی چې خو ما ته د اسلام څوک په نظر نه رانوي حضرت تاسې چا له راغوښتې ومه. وایي هغه شیخ داسې سر ښکته کړو او چې سر یې راوچت کړو ما ورته کتل په دې ګریوان کې د اوښکې داسې را روانې وي. وایي دا ټول ګریوان یې په اوښکو باندې لون شو. وایي ما ته وایي چې شیخ مفتي صاحب څه درته ووایم دا خبره زما لپاره کافي ده چې د نن دور د امریکې ته راغلی مسلمان هغه صرف ځان ته په نوم باندې مسلمان وي دا خبره زما لپاره کافي ده او دا هغه خلک دي چې دا صرف په نوم باندې مسلمانان دي دا کوم چې دلته موجود دي نور وایي دننه د اسلام پکې څه شته نه. لہذا موږ خلکو ته دې څیز کې دا سبق دی که چېرې موږ د دې اهل علمو او د دې نیکانو د علمو د دې فرض که د دوی کومې ذمهدارۍ دي هغه خو سرته رسوي دوی سره موږ ملاتړ نه شو دوی سره ملګرتیا ونه کړله د دوی په شا باندې ونه درېدو الله دې نه کړي دا حالات ګورې په ما او تاسو باندې